الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم صدق الله مولانا العظيم. دا سیاق او سبق چې کوم شروع دی نو سلیمان علیه السلام او ملکه د سبا بلقیس د هغې په منځ کې خبرې اترې دي. هغې هدیه راولېږله او ډېره قیمتي هدیه او دا تاسو څه چل کوئ یاره نه نو د دې پکې ضرورت دی که د هغې ضرورت دی نو موږ ته خو ما ته خو د هغې صدقه نه راځي که نه یاره دا هم ما باندې لګي دا هم مانه ډړې تاسو ما ته پور کې دلته دغه لګوئ تا ته ډېر ډېر دي چې دې کې راته پکې لګوئ نو چې هغه ولګوم د هغې به راباندې څه راځي تاسو بس کښېنئ ښه نور. نو دا دې دپاره چې بلقیس دا اختبار او امتحان کوي او دا خبره دغه کوي دا چې آیا دا دنیا پرست دی دا سړی دا بادشاه نو دی به مال قبول کړي او که دا دین پسند دی نو بیا به دی هدي میدي نه قبلوي ورته به ورګي دا د الله رښتیا پیغمبر دی او زمونږ د مال او دولت سره کار نشته صرف د زمونږ د ایمان او د اسلام سره کار دی. نو کله چې هغه دغه راله قاصد راورسېده او خلک راغې تحفه راله ډېر لویه دغه باندې مشتمله وه نو سلیمان علیه السلام ورته وویلې چې دا تاسو لکه ما په دې باندې تاسو زما تعاون کوئ چې مال او دولت او تحفه هم را روانه کړې ده مال چې الله سره کړي ډېر هزارها ځله بهتري د هغې نه چې تاسو یې درکړي دي او تاسو به خپله هدیه باندې په لار را روانې یاست خوشحاله یې چې موږ یو ډېر لوی شی رااخیستی دی. دغه قاصد ته وایي چې ارجع الیهم واپس شه د بلقیس او د دې نمایندګانو درباریانو ته او داسې ورته ووایه چې ایمان راوړئ او ما ته مسلمانان حاضر شئ که دې ته تیار نه یې نو فلنأتینکم بجنود زه به خامخا راولم تاسو ته فوجونه داسې فوج لا قبل لهم بها چې نه به قوت ستاسو په هغې باندې او نه به تاسو مخامخ شئ هغې سره تاسو د هغې د مقابلې نه یې بیا او ولنخرجنهم خامخا به زه وباسم دوی لره منها د دې یمن نه د دې سبا نه د دې ځای نه اذلة ذلیل او خوار وهم صاغرون وی به دي سپک. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. ویلی سلیمان علیہ السلام اے جرگی اے زما دربار حاضرینو
ایکم یأتینی کم یو پتاسو کې راتلو کی ماتا بعرشها پاغ عرش د بلقیس بانی قبل ان یأتونی مسلمین وخوا دا غینه چې دوی راشي ماته گردن نهاد او تابعدار او مسلمانان. قال عفریت من الجن ویلی اغا بدماش د پیریانو نا انا آتیک به زبتا تا پدی باندې راتلوکم قبل ان تقوم من مقامک پخوا دا غینه چې ته پاسی دا غزې د پاسېدلو خپلونه د فیصلو لپاره و انی علیه لقوی امین او یقینا زه په دې باندې طاقتور ما دغه پر اړولو هم او امین امانتدار ما په دې کې به زه خیانت هم نه کوم کمې زیاتې به پکې نه راولم. نو دا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام هغې ته دا جواب ولیږه. هلته چې کله قاصد لاړه او هدیه واپس ویوړه هغې ویل پوه شو زه پوه شوم چې دا دنیا پرست نه دی او د دنیا مقصد نه ده بلکې د دین او آخرت مقصد دی. د جګړې هیڅ پیدا نشته او نه زمونږ داسې څه طاقت د په مقابله کې لرلی شو ځکه چې هغه قاصد ورته نور هم څه تفصیلات وکړه د اوږدې خبرې دي دا په منځ کې پاتې دا په خپله خود به خود معلومیږي. نو د جګړې نه به هېڅ ساده نشي بلکې الټا موږ ته به ضرر او تکلیف ورسي. اخو ځان سره 12,000 چې کوم ملکان دي او کوم ملع دي هغې ځان سره روان کړه او ویل چې زه په خپله باندې ځم او داسې د سره روبرو زه خبرې وکړم او د پوره معلومات وکړم بیا به خبره کوم. دلته سلیمان علیه السلام چې دا را روانه شوه سلیمان علیه السلام د خپل مجلس کې دا خبره وکړه چې په تاسو کې داسې یو څوک شته دی چې ما ته د دې دا تخ راوړي پخوا د هغې نه چې دوی راشي زما خواته مسلمانان د حضرت سلیمان علیه السلام دا مقصد دی چې بلقیس ته دا خبره په ګوته کې چې الله رب العزت ماله څومره طاقت را کړی دی څومره طاقت ماله الله را کړی دی چې د دې عرش دی او دا را روانه ده او دې به ښه سنبال کړی او په هغې باندې به ښه پیره هم ولاړی او هغه راشي او دې مخې ته پروتي نو یا ویلی سلیمان یا ایها الملئ اے درباریانو ایکم یأتینی بعرشها کم یو به په تاسو کې راتلو کې پاته په هغه تخت د دې باندې قبل ان یأتونی مسلمین. دلته بعضې خلکو دا خبره کړې ده چې دا دې دپاره سلیمان علیه السلام وکړه چې د حربي مال د ایمان د راوړو نه وروستو بیا سړی نشي اخیستی. مولانا مودودي رحمت الله علیه دې باندې لیکلي تفهیم القرآن کې وایي د پیغمبر په شان کې دا خبرې کول دا مناسب نه دي. هغه ته چې دا دونه لویه تحفه راغله د لالونو د جواهرو هغې ولې واپس کړه چې د هغې تخت دې لپاره راوړي چې دا مسلمانه شي نو بیا به مال اخیستل بیا جایز دی. دا پیغمبر د شان سره لایق دی. دا هر چا چې دا خیال کړی دا غلط کړی دی داسې نه ده. د هغه مقصد دا و چې د الله تعالی هغه ډېرې لوی مهربانۍ چې کوم په سلیمان دي دا د هغې مخې ته ږدي چې ما باندې څونه د الله مهرباني ده ستا تخت په څه طریقه ما تا نه مخکې راورسو دلته. دا قال عفریت من الجن ویلی هغه مرده او بدماش ته پیریانو نه انا آتیک به زبتا ته راوړم دا تخت قبل ان تقومه پخوا د هغې چې ته راپورته کېږي او راپاسې من مقامک ځای د راپاسېدلو نه
سلیمان علیه السلام به سار کېناسته او د ماسپښینه پورې به یې فیصلې کولې. نو معنا دا ده چې کوم مجلس ته محاکمې دپاره قایم کې او ته پکې کښېنې ته به راپاڅېدلی نه چې ما وره تخت ستا مخې ته ایښی. و انی علیه لقوی او زه په دې باندې طاقتور مې راوړی شم، دا بوج زه په اوږه راوړی شم. او امین هم یم امانتدار یم، لکه چې په هغې باندې لالونه او ملغلرې او سره او سپین چړاو، نو د هغې غم هم مه کوه، دا به روغ جوړ ستا مخې ته کېدم. قال الذي عنده علم من الكتاب، وویلې هغه کسه چې هغه سره علم د کتابو، انا آتیک به، زه به راوړم تا ته دا تخت قبل ان یرتد الیک طرفک، مخکې د هغې نه چې تا ته واپس شي ستا سترګې. ته داسې یو شي ته ګورې 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 او ستا دا سترګې ستړي شي او ته ترې سترګې راړې، نو ستا مخې ته به دا پروت وي. دا څوک دی؟ نو مخکې خو پیری دی، عفریت من الجن دی. تاسو که دا تفسیرونه وکتل د خلکو ناشنا ناشنا خبرې کړي دي. چا پکې دا خبره هم کړې ده چې دا عفریت نه دی، دا انسان و سړی. اوس پیریان چېرته دي؟ ډېر خلک چې دا ځان ته عقلمن وایي او دی جهلای اعظم، هغه په پیریانو قایل نه دي، په فرشتو قایل نه دي. نو دا عفریت دا د سړي نوم و، نو دا د سړي نوم و. نو سړی به څنګه ځي؟ دا 1.5 کیلومتره مزل دی د شام او د معارب په منځ کې، 1500 میله. دا به دی څنګه ځي دا پیری هلته؟ او چې هلته ځي نو هغه د هغې ډېر قیمتي دغه دی، نو دا به یې داسې نه وي پرېښی، هغه به یې ډېر محفوظ کړی، په هغې باندې به پیردار هم ولاړي. نو د هغې سره به مقابله هم پکار وي، او دی به راځي څنګه او بیا به هغه ځای نه راوچتی څنګه، او هغې به ورسره جګړه کوي، نه به یې وله ورکوي، دی به راوچتی. دا ټولې خبرې په دې کې پرتې دي چې دا عفریت من الجن بالکل پیریان د حضرت سلیمان علیه السلام په قابو کې الله داسې ورکړي څنګه چې انسانان ورکړي. دا دویم سړی چې قال الذي عنده علم من الكتاب، دا څوک دی؟ نو دې کې بې شماره خبرې شي. څوک دا فرشته ده؟ څوک دا خضر علیه السلام دی؟ څوک وایي چې دا حضرت سلیمان په خپله دی، او څوک وایي چې دا آصف ابن برخیه چې د سلیمان علیه السلام ملګری دی، صحابي دی دغه، او د هغه سره کتاب د کتاب علم دی، چېرته د آسماني کتابونو علم هغه سره و، او د هغه آسماني کتابونو په علم کې هغه اسم اعظم لیدلی و، او هغه اسم اعظم ورته یاد و، او د هغه اسم اعظم د الله په نومونو کې هغه نوم دی چې ته په هغې کومه دعا وکړې نو الله یې قبلوي، خامخا به قبلي. مولانا شبیر احمد عثماني لیکلي دي چې راجحه دا ده چې دا آصف ابن برخیه دی او اسم اعظم ورته یاد دی. نو هغه په دې چې زه به دعا دا ته وکړم په اسم اعظم باندې، بس انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک، زه به تا ته د سترګې په رب باندې ستا مخې ته کېږم. سلیمان علیه السلام هم دا غوښتله. فلما رآه مستقرا عنده، کله چې ولید دا تخت قرارې حاصلونکې په دربار خپل کې چې وی کاته بس تخت راغی. قال هذا من فضل ربي،
سلیمان علیہ السلام دا زما د الله مهرباني ده لیبلونی دې دپاره چې ما ازمای په ما امتحان کوي اشکرو زه د الله د نعمتونو قدر کوم ام اکفرو کنه زه د الله د نعمتونو ناشکری کوم او ومن شکر چا چې د الله د نعمتونو شکر ادا کو فانما یشکر لنفسه خامخا دا شکر ادا کوي د خپل ځان د پیدې لپاره دا ځان د پیدې لپاره دی ومن کفر او څوک چې انکار کوي یعنی معنا دا څوک شکریه د نعمتونو نه ادا کوي نو فإن ربي غني کریم یقینا رب زما غنی بے پروا دی د مخلوق نه او کریم بزرگار دی سخی دی دې باوجود ناشکر له بیا هم روزي ورکوي دا سلیمان علیہ السلام دا خبره وکړه چې الله ما باندې دونه لوی احسان کړی چې دا زما وغوښتل چې د بلقیس تخت زما مخې ته پروت او زما د یو ملګري په ذریعه باندې الله تعالی دا قصې وکړه او دلته زما مخې ته دا زما باندې الله لوی فضل دی او دا د الله لوی مهرباني ده په ما باندې چې ماته دا راک دا سلیمان علیہ السلام دا تخ وکوتو بیا مخکې به دا راشي چې دا تخ تاسو لږ بدل کړي اوس سلیمان علیہ السلام د دې هغې ذهن او د ذهانت او عقل چې کوم دی نو هغه ازمایش کوي نو دا خپل تخ ورته بدلی دا به انشاءالله سبا له وایو ارجع الیهم واپس شا قاصد ته وایي تحفه راوړونکي ته واپس شا بلقیس او د هغې سردارانو ته او ورته ووایه داسې ولنأتینهم بجنود لا قبل لهم بها پس خامخا زبا راولم دوی ته یو فوج چې نه به دوی دپاره مخامختیا د هغې سره نه به د دوی قوت د هغې په دپه باندې ولنخرجنهم منها او خامخا وبباسم دوی لره منها د دې معارب نه د دې سبا نه د دې یمن نه اذلة خوارزار وهم صاغرون وی بدوی چې کوم دی سپکا قال اگر روانه شوه قال سلیمان علیہ السلام و یا ایها الملأ اے جرګې ایکم یاتینی بعرشها کم یو په تاسو کې راتلو کې ماته په عرش د بلقیس قبل ان یاتونی مسلمین مخکې د هغې نه چې دا راشي ماته تابعدار قال عفریت من الجن وویل هغه بدماش د پیریانو نه انا آتیک به زه به راوړم تا ته راتخ قبل ان تقوم من مقامک پخوا د هغې نه چې ته راپورته کېږي د ځای د راپورته کېدلو د فیصلو نه واني علیه لقوي امین او یقینا زه په ده باندې طاقتور یم راوړی هم شمه او امین امانتدار یم خیانت به نه کوم قال الذي عنده علم من الكتاب وویل هغه سړي چې د هغه سره علم د کتاب و آصف ابن برخیه انا آتیک به زه به راوړم تا ته دا تخ قبل ان یرتد الیک طرفک پخوا د هغې نه چې واپس شي تا ستا نظر سړی یو شي ته ګوري او سترګې ستړي شي او ته د سترګې راړی دونه ساعت کې به ما راوړي لنډه خبره سترګې په رب کې به دله راوړ فلما راو مستقرا عنده کله چې ولید سلیمان علیه السلام تخ لره قرار حاصلونکې په دربار خپل کې قال هذا من فضل ربي والدار مهرباني د رب زمانه دی لیبلونی د دې لپاره چې زما ازمایش کوي الله پاک اشکرو ام اکفرو چې زه آیا شکریا ادا کوم د نعمتونو د الله که زه ناشکري کوم ومن شکر څوک چې د الله د نعمتونو شکر کوي فانما یشکر لنفسي خامخا شکریا ادا کوي د خپل ځان د پیدې لپاره ومن کفر څوک چې ناشکري کوي د نعمتونو نو فإن ربي غني کریم یقینا رب زما بے پروا دی چا شکر ته مجد نشته چا عبادت ته مجد نشته او کریم سخی دی هغه ناشکر ته ورکوي دا الله رب العزت غنی لذاته دی دا هغه هیڅ حاجت نشته
نی زمونږ منځونو ته، روجو ته، زکاتونو ته، حجونو ته، دې زمونږ کارونو منډه توړو ته الله یې حاجت نشته. حاجت زمونږ دی چې مونږ یې په خپل کار کې لګوو، مونږ یې د خپل رضا په کار کې لګوو. مونږ به د الله احسان منو، دا نه چې مونږ په الله باندې احساس کوو تعالی زمونږ کوم تعالی ورجنې سمو تعالی دین کار کوم، دا به په الله باندې دا نسباتي، بلکې د الله احسان به په ځان باندې منئ. هغه حدیث دلته قرآن هم فرمایل فإن ربي غني کریم، او حدیث کې ما راغلی دی، او حدیث قدسی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله دا سوایي چې اے زما بندګانو، ستاسو انسانان یې او که پیریان یې، او که نیکان یې او که بدان یې، که تاسو ټول داسې شی لکه په تاسو کې یو ډېر لوی متقي او پرهیزګار انسان، ټول داسې شی، نو د خپل نیکۍ او اطاعت په وجې نه زما په اختیاراتو کې دونه ذره بر زیاتې نه شي راوستی. او ای زما بندګانو، که تاسو پیریان ستاسو، انسانان ستاسو، تاسو ټول امت داسې شی چې د یو افجر او د یو ډېر ناکاره سړي په حیثیت باندې شي، ټول ناکاره شي، نو د خپل ناکارۍ د وجې نه زما په اختیاراتو کې دونه کمی نه شي راوستی. انسان دی عاجزه، ایها الناس انتم الفقراء الى الله، خلقو ټول محتاج الله ته، والله هو الغني الحمید، هر چې الله دی بے پروا دی د مخلوق، هیڅ حاجت نشته د چا، او حمید ستایلی شوی دی په خپله، که صفتونه نه کړي هم د هغه ورته حاجت نشته. حاجت زمونږ او ستاسو دی، د الله حاجت نشته. الله رب العزت دې مونږ او تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب پوهې کړي، او دې سره سره دې الله مونږ ته په دې کامل دعا وکړئ، الله مونږ ټولو په حالت باندې رحم وکړي، خاتمه زمونږ ټولو په ایمان کړي. یا الله مونږ پر قرآن مجید باندې پوهې کړي، دې سره مونږ له په عمل کولو توفیق راکړي. قرآني نظام د شریعت نظام په تمام جهان خاص کر پاکستان کې راوړي، دې له څوک کار کوي کامیابي کړي، څوک مخالفت کوي هدایت ورته وکړي، او بدقسمتۍ تباهي کړي. الله زمونږ ټولو نه راضي شي، مشکلات د دنیا او د آخرت هم حل کړي، ګناهونه معاف کړي، خاتمه بالایمان کړي.